الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأطيعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى عزتمندو حاضرینو منګه خو په دې غرض راغلیو چې دلته به سجده کو سبا وورو د دې مشرانو خصوصا د مفتی صاحب دا شفقتو چې دعوت راکو چې اوسو خبرې وکا د دې موقع د مناسبت سره به دوه خبرې عرض کم بلا تمهید. الله تعالی د انسانیت د فلاح د پاره آسمانی کتابونه نازل کړي دي، پیغمبران را لېږلي دي. سورۃ الاعراف کې 172 نمبر آیات کې الله وایي په عالم ارواح کې د انسانانو نه ما یو وعده غشتي وا الست بربکم قالوا بلا. زمونږ د ټولو روحونو دا وعده الله سره کړی و چې مونږه ستا بندگان یو، ستا عبادت وکړو او خالص به کو په دې کې بس څوک نه شریکو. ابی ابن کعب رضی الله عنه د دې آیات په تفسیر کې وایي د مشکات روایت ته الله تعالی فرمایل چې د دې وعده د یاداشت د پاره به کتابونه درلېګم، د دې وعده د یاداشت د پاره به انبیاء علیهم السلام درلېګم. الله تعالی انبیاء راولېګل هم دغه مقصد د پاره چې دغه وعده مونږ ته را یاد کړي. دغه یو څو کارونه د ټولو نه اول خو د الله تعالی وحدانیت. 14 سپاره سورۃ النحل 36 نمبر آیات کې الله فرمایي ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یقینا مونږه هر امت کې پیغمبر لېږلو په دې مسله خالص د الله بندگیو کې او د غیر الله د عبادت نزان اوساته. 19 سپاره سورۃ الانبیاء 50 نمبر آیات کې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ستانه مخکې پیغمبر مونږ هیڅ نبی نو لېږلی مگر هغه تم دا وحی کړی و چې زمانه بغیر بل حقدار د عبادت نشته، بس خالص زما بندگی کوي. دغه شانتی په سورۃ الاعراف کې په سورہ هود کې الله تعالی د غنو پیغمبرانو تذکرہ کوي. نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام. د دې پیغمبرانو واقعات اکثر په سورتونو کې یو ځای بیانې. د هر یو نبی قوم ته دا چغه اول بیانې قرآن یا قوم اعبدوا الله ما لکم من الہ غیره. اے قوم خالص د الله عبادت وکړه ځکه نشته تاسو د پاره بل حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. وړومبنه خبره د انبیاء علیهم السلام قوم ته دغه وا او دا دونه بنیادی او ضروری خبره وا ترڅو پورې چې یو قوم دا نه و منلې یا یو قوم دا نی منلې بل مسله غله فیدم نه ور کوي او نه د بل ضرورت شته. نوح علیہ السلام له الله تعالی 50 د پاسه زر کال عمر ور کړو. سورہ عنکبوت کې الله فرمایي فلبث فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. 9.5 کال په دې قوم کې تیر کړو. په دې 9.5 کال کې قران کریم داغه واقعات بار بار ذکر کوي. چرته دا نه دی ویلي چې اقیموا الصلاة آتوا الزکاة اذکروا الله، منځ کې زکات ورکې ذکر وکې نه. هر ځای چې د نوح علیہ السلام تذکرہ قرآن کې په دغه الفاظ کې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من الہ غیره. اے قوم د الله بندگیو کې ستاسو د پاره بل حقدار د بندگی نشته. د الله تعالی خالص بندگی کول د الله حق ته. یو مختصر حدیث د پیش کوم د بخاری شریف. معاذ ابن جبل رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام سره په سورلې باندې ما ته درې ځله आवाज وکړ یا معاذ. ما وی چې لبیک یا رسول الله حاضرم. وی اتدری ما حق الله علی عباده. معاذ پدې پویږي
د الله تعالی په بندگانو څه حق دی؟ قلت الله ورسوله اعلم. ما وی الله رسول خپويږي. یما ته چې حق الله علی عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. د الله تعالی دغه حق ته په بندگانو چې خالص د الله عبادت بکې شریک به سره نه جوړي. به ما ته وی چې تدری ما حق العباد علی الله. پدې پويږي چې د بندگانو څه حق دی په الله. ما وی چې پدې به الله رسول پويږي. ما ته وی چې حق العباد علی الله الله يعذب من لا يشرك به شيئا. الله باغ چاله عذاب نور کوي چې شرک د الله سره نه کړي. ابو داود کې حدیث قدسی راځي د قیامت په ورځ به الله تعالی یو بندرو غواړي او داغه به ډیر ګناهونه وي، ولیکن الله تعالی به ورته وایي تا هغه معاف کړه د توحید د برکته. او بل حدیث کې داسې راځي الله تعالی فرمایي یا ابن آدم، اے د آدم علیہ السلام بچیا، اے انسان، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کدا ټول زمکه د ګناهونو نه ډکه کې ما سره مخامخ شي، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، په داسې حال کې مخامخ شي چې شرک د نه کړي، لغفرت لك ولا ابالی، دار صبر ته معاف کم زما پروا نشته. ړومبنه خبره د عقیده او انبیاء علیهم السلام د دې خواري کوله. سوره شعراء یو سورته په 19 سپاره کې باغی کې د دغه غنو پیغمبرانو د دعوت تذکرہ الله کوي، 15 خبره دا غي ذکر کوي. وړمبه خبره د هر پیغمبر دار د نوح علی السلام د شروع کوي تر د لوط علی السلام پورې، فتقوا الله واطيعون، فتقوا الله واطيعون، د الله نو یریږي زما تابعداري وکي. ما چې کوم حدیث وختي وي الله پیغمبر فرمایي زما ټول امتیان به جنت تزي سوا دا غچانه چې انکار وک. یا رسول الله انکار وسوک کوي، چا چې زما تابعداري وکا دا به جنت تزي، چا چې زمانه فرمانیو کدي سړی انکار وکړه د جنت نه. دغه رنګي د انبیاء علیهم السلام سنت داغه مقابل کې دوه خبرې وي، یو بدعتي یو رسمي. قران او سنت د دې دوانو تردید کوي. بدعت نه رمضان ساتي د الله پیغمبر فرمایي د مسلم روایت ته صحیح، کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی ده. او رسم نه رمضان ساتي. قران کریم د رسم پرد کې مستقل سورتونه نازل کړي دي. په جاهلیت کې دا طریقه وا چې چا ته په خله باندې وي ته زما زوی، هغه ته متبنا وي، داغه خزه په ځان داسې حرام غنل لکه خپل انګور. نبی له سلام زید بن حارثه دغه رنګ متبنا نیولو. قران لانو نازل شوی مکه کې دا واقعا. مدینه کې الله سوره احزاب رو لګلو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول الله پتا سو کې دا چاپلار نه په سړو کې، ځکه د پیغمبر بچي بلوغ ته نور رسیدلې، رجولیت نمخ کې وفات شوی. نو دا خبره تاسو غلطه ده. قران وای ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، دغه د خپل پلارانو په نومونو باندې راو بلې، دا ډېر د انصاف خبره ده. دا څه شو زما عزتمند رد د رسم باطلو. بل رسم په عربو کې هغه دا چې دی بخزه تکلوي چانت علی کظهر امي، ته په ما داسې حرامه لکه زما د مورشا، یا به بل څوک د محارم ونایات کو داغه سره به تشبیه ورکا، دا به خزه ته نزدېکت نه کو، حرامه به ګڼله. الله تعالی داغه پرد کې سوره مجادله 38 سپاره کې نازل کړي. دا علماء کرام ناس دي، الله تعالی خو سمیع او بصیر دی، دار چاوري دار زینوري ار سوري. خودی صورت کې الله سر کوي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یقینا الله تعالی اوریدل روینا دا غزنانه چې تاسو سره باس کولو. علما ذکر کوي وای دا ذکر الله تعالی وی قد سمع الله چې دا خبره ده دی رد وګرځیدو د رسم باطلو. نو ماشاءالله مجلس مزیدار دی، علما کرام پکې دي. دا یو څو ماته ګوډه خبره مې وکي، مفتی صاحب چې دا کم کتاب لیکل دی ماشاءالله ډېر زبردست تصنیف دی. ټول مرګرو نه دا درخواست چې دا به ګورو کنه ان شاء الله. الله تعالی دې د شرکیاتو نه بدعاتو نه رسوماتو نه زموږ استاد حفاظت وکي.